نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين صدق الله العظيم. سورہ آل عمران 2 نمبر آیت دی. د دې رکوع د مخکې رکوع سره ربط او مناسبت دادي چې په مخکې رکوع کې د بیبي مریم واقعا ذکر شوا، په دې رکوع کې هم د بیبي مریم واقعا ذکر کیږي. په دې رکوع کې الله رب العالمین د حضرت بیبي مریم فضیلت ذکر کوي چې دا بیبي مریم موږ د خپل عبادت د پاره قبول کړې ده او دا مو د هر قسم خرابې او نقایص نه پاکه کړې ده او دې ته موږ فضیلت ورکړې دي د دغه دور په ټولو زنانو باندې. دې بیبي مریم ته دا درې فضیلتونه فرشتي د الله جل شانه په حکم باندې وورول. دې کې یو مسله ذهن کې یاد ساتو چې د فرشتي خبرې کول دا د نبوت دلیل او نښه نه ده. فرشتي هغه خبرې چې هغه د انسان ذات سره تعلق ساتي، یو انسان سره وکي، نو دې تبا د نبوت علامه نه ویل کېږي. لکه بیبي مریم سره فرشتي خبرې وکړي، یا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابی حضرت عمران ابن حسین رضی الله عنه د فرشتو سره خبره او سلام کړو، نو دا د نبوت علامه نه ده، بلکې د نبوت علامه هغه خبرې د فرشتي دي چې هغه د امت د تبلیغ د پاره نازل شي، ناغه د نبوت علامه وي. نو دلته بیبي مریم ته الله پاک درې فضیلتونه ورکړل. یو چې تمنګ خوخه کړي د عبادت د پاره، دویم یعنی قبول کړي مو دي، دویم تمو د هر قسم خرابې نه پاک کړي او طهرکی د نارینو د مسنم منګه ته محفوظ کړي او د هر قسم بیمارونو چې عام طور په زنانو راځي دا غینه محفوظ کړي، دا غینه مپاک کړي. او دریم نمبر هغه بد اخلاق چې په زنانو کې مندل کیږي دا غینه موږ ته محفوظ او پاک ساتلی. او دریم فضیلت چې تا تمنګه غوروالی او چتوالی درکړی دي د دغه دور په زنانو باندې. وطهرک علی نساء العالمین واصطفاک علی نساء العالمین، تمنګه غوړه کړی د خپل دور په زنانو. تفسیر جلالین لیکي چې دلته نساء العالمین نه مراد د دې د دور زنانه دي چې داغه دور زنانه څومره وی پاغي باندې دي ته فضیلت الله حاصل کړو. بیا الله جل شانه بیبي مریم ته ذمہ داری بیانې. اے بیبي مریم اقنتی لربک، خپل رب ته عاجزی کوا، د خپل رب بندگی کوا، وسجدی او سجده کوا، ورکعی او رکوع کوا مع الراکعین، د رکوع کوونکو سره. یعنی څنګه چې عام خلق منځونه کوي، رکوع کوي، سجده کوي، قیام کوي، په مانځه کې عاجزی کوي، دغه شان منستم کوا. نو دې ته ذمہ داری د عبادت ورکړل شو چې په هر وخت ته عبادت کې نو په دې طریقې سره کوا. بیا الله پاک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت دلیل ذکر کوي او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه نفی د غیب او د علم کوي. ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، اے پیغمبر علیہ السلام د بیبي مریم د دې واقعي خبرداري تا ته منګه درکو، دا د غیب خبرې د منګه تا ته بیانو، تا ته په علم خپل نشته. د منګ د مسلمانانو ایمان دی چې د رب العالمین رستو په مخلوقات کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم را علم بل چاتم ندی ملو شوی. او دام زمنګ ایمان دی
چې په تمام پیغمبرانو کې زیات علم بلکې په تمام مخلوق کې زیات علم هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله پاک ورکړی دی. نو نفی د علم غیب د نبی علیہ السلام نه دا تنقیس د علم د نبی علیہ السلام نه کوي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې کې څه توهین او بی ادبی راشي. نه، د غیب علم دا صفت د رب العالمین دی، عالم الغیب صرف الله دی. نو مخلوق نه د غیب علم نفی کول په دې کې د مخلوق توهین نشته، ځکه مخلوق دی او خالق دی. د خالق ټول صفات یوازې دي او د مخلوق صفات د خالق صفات سره یوځای نه دي، بلکې مخلوق جدا دی او خالق جدا دی. اوس د دې واقعي علم الله فرمایي چې منګه پیغمبر علیه السلام تا ته درکړی دی، ورنه ته په دغه وخت کې موجود نه وي. کله چې د بیبي مریم په کفالت باندې اختلاف راغی د خادمانو د بیت المقدس او دی قراندازی وکړه د قلمونو په ذریعه سره، قلمونه په اوبو کې واچول، د چا قلم چې په مخالف طرف باندې روان شي هغه سړی به د بیبي مریم د کفالت مستحق وي. نو د حضرت زکریا علیہ السلام قلم چې په کوم قلمونو باندې بدی تورات لیکو هغه قلم د زکریا علیہ السلام د اوبو په مخالف طرف روان شو او بیبي مریم د زکریا علیہ السلام په کفالت کې راغله. قراندازی د دې په باره کې مسله زده کو چې کوم حقوق داسې دي چې د هغې اسباب شرعي طور معلوم او متعین دي. کوم حقوق چې د هغې اسباب شرعي طور معلوم او متعین دي نو په هغې کې قراندازي ناجایزه ده. لکه مثال 10 کسان راجمع شو، دی ځان له یو ګاډی اخلي په 1,00,000 روپۍ ټولو 10,000 روپۍ واچولې، نو د هر سړي حصہ معلوم او متعینه ده. هر سړي ته به د خپل 10,000 روپو مطابق د ګاډي حصہ ملاویږي. اوس دا ټول حصہ راخیستل دا 10,000 روپو جمع کېدل 1,00,000 روپو مشترکه مال چې یو کس اخلي نو دا حرام ناروا او جواری ده. لکه نن سبا چې کومې قراندازۍ کېږي ټکټونه خلک واخلي په 10 کسانو باندې مثال د 100 روپو یو څیز مشترکه واخلي او بیا دا ټول 100 روپو دا مال یو کس ته ملو شي نو دو ورکړي دي 10 روپۍ او د تمال ملو شو د 100 روپو دا 100 روپۍ دا جواری حرام او ناروا دي. نو دا قاعده یاد وساتئ چې د کوم حقوق او اسباب شرعي طور معلوم او متعین وي، د کوم حقوق او اسباب چې ته د حق مالک کېږي د هغې سبب معلوم دي متعین دي، اوس په دې کې قراندازي کول حرام ناروا او دغه مال به د جوارح حسابېږي. البته د کوم حقوق اسباب شرعي طور متعین او معلوم هم دي لیکن اختلاف په تقسیم د حصصو کې دي، نو په دغه ځای کې قراندازي بیا جایز ده. لکه مثال د 10 کسانو په شریکه باندې کور دی، 10 مرلې دي، هر سړي پکې یو مرله ده. اوس هر انسان د خپل حصې متعین مالک ته د یوې مرلې، البته کومه مرله به چاته ملاویږي نو هر سړي ته به یو ملاویږي. په تقسیم د حصصو کې اختلاف دی نو په هغې کې قراندازي جایز ده چې انسان ته اوله حصہ به یو ته ملو شي، قراندازي دی کې دا بل حصہ به قراندازي کې چاته ملاوېدل نو شرعاً دا صحیح ده، په دې کې څه نقصان او قباحت نشته. یا مثال له قربانۍ څاروي دي، 9 کسانو قرباني لپاره میخه واخیستله، د وابیانو په نس چې ناروا ده ځکه چې قرآن سنت کې وی ذکر نشته. میخه واخیستله د هغې غوښې تقسیم کړی شي، ډېرې جوړ کړی شو په تله باندې. اوس هر انسان ته خپل حق معلوم دی چې دې کې زما یوه حصه ده، البته په تعیین کې اختلاف راغی چې کومه حصه یوه ستا ده، نو د دې لپاره قراندازي وشي چې هلکه دغه حصه د چا شوه دا بله د چا شوه، نو په دې کې شرعاً جایز دي، هیڅ قسم قباحت او ګناه په دې کې نشته. نو قاعده دا شوه چې د کوم حقوق اسباب
شرعي تور معلوم او متعین وي نو په دغه کې قراندازي کول دا ناجایز دي چې یو انسان ته ټوله ملو شي او نه کسان مثال خالی لاسونه پاتې شي. زکریا علیہ الصلوۃ والسلام ته بی مریم په کفالت کې راغله دی کفیل شو. زکریا علیہ الصلوۃ والسلام ډېر ښې طریقې سره تربیت او نگرانی کوله. پرون درس کې دا خبره تیر شوی و. بی مریم لوی شوله. الله رب العالمین جبرئیل علیہ السلام رولیږي چې لاړ شدي تزید ورکه چې ستا به زوی کېږي د هغه بنوم عیسی وي او د هغه صفات ورته بیان کا چې دا به مخورزي خلق به دنیا کې خیال ساتي آخرت کې مقبول شفاعت به قبليږي او د الله په نسبت ډېر مقرب او نږدې کسانو کې د بس معجزې وي. دی به ماشوموالي کې خلکو سره خبرې کوي او دی به بیا بوډا کېږي بوډاوالی کې به خلکو سره خبرې کوي او دا به د نیکانو خلکو نه وي. بی مریم ته زیر ملو شو. دی د الله جل شانه نه تپوس کو یا الله زما بزوی څنګه کېږي ما خو واده نه دی کړی نو زما بزوی څنګه کېږي. الله پاک ورته فرمایي چې همدارنګې بغیر خاونده به ستا زوی کېږي او زوی به د سم د کمالاتو ډک عیسی ابن مریم علیه السلام وی. اوس په دې ځای کې عیسی علیہ السلام عیسی دا د عبرانی ژبې لفظ دی. عیسی دا د عبرانی ژبې لفظ دی. اسمه المسیح عیسی ابن مریم. مسیح دا د عبرانی ژبې لفظ دی. مسیح هم د عبرانی ژبې لفظ دی او عیسی هم د عبرانی ژبې لفظ دی. مسیح دا د مشیحانه جوړ شوی دی. مسیح د مشیحانه اصل کې مشیحا لکه څنګه د موسی علیہ السلام خپل نوم موشا په عبرانی ژبه کې بیا تیرستو موسی جوړ شو. نو مسیح اصل کیو مشیحا د دې معنی د مبارک او برکتی د عبرانی ژبې لفظ دی او یو مسیح د عربی ژبې لفظ دی د هر قسم خوغ صفاتو نه خالی. مسیح زائل شوی مسخ شوی نو دا د دجال نوم دی. مسیح په عربی کې د دجال نوم دی او مسیح چې د مشیحانه جوړ شي په معنی د مبارک دا د عیسی علیہ السلام لقب دی. دا خبر یاد ساتي دواړو ته مسیح ویل شي. یو مسیح ابن مریم او بل مسیح الدجال لیکن اول مسیح د مشیحا مبارک معنی باندې او دویم مسیح دجال د عربی ژبې لفظ دی په معنی د مسخ شوی خراب کړی شوی ختم کړی شوی زایل کړی شوی. بل د عیسی علیہ السلام لقب خو مسیح دی خپل نوم دی عیسی. په عبرانی ژبه کې دا ایشوع عبرانی ژبه کې د عیسی علیہ السلام نوم ایشوع په معنی د سردار باندې بیا وروسته عیسی جوړ شو. عیسی علیہ السلام خپل نوم دی مسیحی لقب دی او ابن مریم دی کنیت دی. عیسی علیہ السلام متعلق د مرزا غلام احمد قادیانی بی وقوف خر داغه څخه خطرناک عقاید نظریات یا غم د مختصرا وي. دا مرزا غلام احمد چې دا ډیر لوی خرو او پخرو کې غټ خرو. دی خر په 1880 پورې دا دعوه کوله چې ماته الهام کیږي د الله د طرف نه. 1882 کې 2 کاله پس دعوه وکړه چې زه مجدد یم. بیا 8 کاله پس دعوه وکړه 1891 کې چې زه مسیحي موعود یم یعنی عیسی علیہ السلام یم د کوم وعده چې شوی د قیامت ته نږدې به راکوزیږي. 1898 کې دعوه وکړه چې زه امام مهدی یم او بیا 1899 کې یعنی یو کال بعد دعوه وکړه چې زه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عکس داغه پروتستیټ او داغه نقل زویلی بروزی پیغمبر یم او 1901 کې د خر دعوه وکړه وای زه د اخر زمانه پیغمبر یم.
د ډېرې زیاتې ګډې وډې ویلې دي. باقاعده د ګډو وډو ټول کتابونه ډک دي. د عیسی علیہ السلام متعلق د مرزا غلام احمد قادیانی خطرناک عقیده نظریه دادا نعوذ بالله نقل کفر نباشد چې عیسی علیہ السلام با د پردو زنانو سره تعلق ساته. نعوذ بالله. روحانی خزائن د خر کتاب دی د مرزا غلام خر دی کې لیکي روحانی خزائن نمبر 11 جلد نمبر 11 صفحه نمبر 291 دی کې دا لیکي. او بل د عیسی علیہ السلام متعلق لیکي چې عیسی علیہ السلام پلارو داغنوم یوسف نجار. نعوذ بالله. قرآن وی پلار نشته لیکن دا خر وی پلار یوسف نجارو. او وی د خپل پلار سره 22 کال د ترکانه کار کړو لیکن دا خر څومره غټ دروغ وی. عیسی علیہ السلام یوازې د مور پلار خونو لیکن دا خر وی د عیسی علیہ السلام سلور رونه او خويندې وي. قرآن نه خلاف لګیا دي. مرزا غلام احمد قادیانی خر لیکي چې عیسی علیہ السلام دا انجیل پخپل جوړ کړو او د يهوديانو نه پټ کړو. دا خر لیکي. او بل خر لیکي چې عیسی علیہ السلام بنعوذ بالله خلکو تډيري کنزلې کولی. دا خپل کتابونو کې دا خر دا قسم بکواس او دا ګډي وډي لیکلي دي. حالانکه د امت مسلمه عقیده دا چې عیسی علیہ السلام به پلار پیدا دي. عیسی علیہ السلام یو دي د مور. عیسی علیہ السلام مور بی مریم واده نه دی کړی. عیسی علیہ السلام د الله پیغمبر دي. عیسی علیہ السلام تعالی کتاب انجیل ورکړو. عیسی علیہ السلام نیک انسانو او عیسی علیہ السلام الله پاک ژوندۍ اسمانو ته اوچت کړی دي. لیکن دا خر وی عیسی علیہ السلام يهوديانو قتل کړی دي. روحانی طور اسمان ته قتل دي. نور جسمانی طور عیسی علیہ السلام دی قتل شوی دي. دا د دې خر عقیده د قرآن نه خلاف او د امت مسلمه د عقاید نه خلاف ده. د عام کافر د قادیانی په نسبت باندې حکم نرم دي. ځکه مرزا غلام احمد قادیانی جماعت تویل شي مرتد زنديق او د زنديق کافر مسله دا ده چې د سره هیڅ قسم لین دین تعلق ساتل جایز نه دي او د عام کافر سره دنیا معاملات تعلق ساتل شرعاً صحیح دي چې دین ته پکې کله نقصان نه وي. بل دا خروي عیسی علیہ السلام نعوذ بالله عیسی علیہ السلام بشراب سکل. دا خپل کتاب روحانی خزائن کې دا خر لیکي. او بل وی عیسی علیہ السلام نعوذ بالله د خدای داوم کړی و. نو دا قسم بکواس او فضولیات دا دی خر لیکلی دی په خپل کتاب روحانی خزائن کې چې دا د قادیانانو مرکزی کتاب دی. په دې کې دا شان ګډي وډي موجود دي. عیسی علیہ السلام د الله پاک پیغمبر دی. د الله جل شانه علم ورکړو د کتاب د حکمت د تورات د انجیل. او الله پاک فرمایي چې د تمنګ معجزات ورکړو. یو معجزه مو دا ورکړي چې د خټنه مارغه جوړ کاغه بال وته د الله په حکم. دویم بیمار بچ کم پیدایشی بیمارو پیدایشی لوندو یا پیدایشی برګي هغه باندې به دم واچو د الله په حکم با جوړېدو. مړی به ژوند کول د الله په حکم. عیسی علیہ السلام په خپل ژوندۍ کې څلور کسان ژوند کړي دي. یو د ملګرو عازر نومو هغه ژوند کړو. دین د یوې بوډۍ زوی چې ډیر او پس خپو هغه ژوند کړو. دریم یو عاشر چې عشر براغوندو داغه لوروا هغه ژوند کړو. او بل د نوح علیہ السلام زوی سام چې دغه وخت کې د سلور زره کال شو چې وفات شو او د ژوند کړو. دا د عیسی علیہ السلام معجزه وا د الله په حکم باندې به ژوند کول.
او بل چې تا به کور کې سخوراکو کو کم به ذخیره کړ هغه علم به الله د تورکو نو دار د معجزه او سبب د وته چې تاسو دا خوړل دي او دا په کور کې جمع کړی. عیسی علیه السلام خپل ذمہ داری خلکو ته بیانوي د الله جل شانو طرف چې کوم سيزونه حلال دي بیانوي او چې کوم سيزونه حرام دي هغه بیانوي. عیسی علیه السلام خلاف کله يهوديان راجم شو او د عیسی علیه السلام په باره کې د قتل منصوبه تیار کړه. عیسی علیه السلام خپل ملګری راجم کړل د په یو کور کې دغه کور نشاندهی دی يهوديانو ته شیطان ورکړه چې عیسی علیه السلام په دې فلانی کور کې پناه اخیستی را. يهوديان ناجم شول په عیسی علیه السلام باندې حمله لپاره. عیسی علیه السلام سره دی وخت خپل ملګری دي حواریین چې دا 12 کسان دي یا یو کم 13 کسان دي. حواری هغه چاته وي چې هغه دوست معنی باندې راځي یا حواری په معنا دوبي یا حواری په معنا مددگار یا حواری هغه کس ته چې هغه سپینې کپڑے چولي. د عیسی علیه السلام ملګری بنی اسرائیل د عیسی علیه السلام ته خپل مرګتیا او امداد وړاندې کو. عیسی علیه السلام تاسو کې څوک به زما په دین کې د الله امداد وکي د حواریین موږ به دیو کو موږ پتا ایمان نه وړي دي او موږ استاد پیغمبري گواهی ورکو. عیسی علیه السلام په دې کور کې يهود رال په عیسی علیه السلام باندې حمله وکړه. اوس دې معلومات کې چې عیسی علیه السلام چرته دي نو دې کې رستم ان شاء الله تفسیر کې بیا هم راشي چې د يهودي خپل ملګری دنه کې چې تکور کې وګور چې عیسی علیه السلام چرته دي. دې کې بیا دوه خبرې دي. یو دا چې دا کوم يهودي دې کور ته دن نشو يهودي دن نشو هغه چې واپس راوته نو شکل صورت داغه د عیسی علیه السلام پشانو نو دوی ملک او پانسی کو نو دوی کافرانو خیال دار چې موږ عیسی علیه السلام قتل کو. عیسی علیه السلام الله جل شانه ژوندې اسمانو ته اوچت کو. عیسی علیه السلام ته نبوت د سلويخت کالو په عمر کې ملو شوی دی او اسمان ته چې خطو نو د عیسی علیه السلام عمر 80 کاله او چې عیسی علیه السلام کله وفات شي نو په دغه وخت کې به عیسی علیه السلام یو شل کال عمري قیامت ته نږدې برازي سلويخ کال به اسلامي نظام نافذ کړي د نبی علیہ السلام په شریعت به فیصله کوي خپل باندې مجتهد وي او د الله جل شانه په حکم باندې بدی بیا وفات شي. د نبی علیہ السلام روزه کې چې کوم د یو قبر ځای خالدي باقي کې حضرت عیسی علیہ السلام دفن شي داغې نرسته بیا قیامت راځي. نو عیسی علیہ السلام اسمانونو کې په الحال روغ جوړ ژوند دي د الله جل شانه د طرف نو طریق ملاويږي د جنت هیڅ قسم تکلیف په ناراضي او روغ جوړ ژوند دي. دا واقعات عیسی علیه السلام تفصیلا چې په دې کې کوم بیان شو دا د نبی علیه السلام د رسالت دلیل دی. نو الله جل شانه فرمایي ځکه چې په دې وخت کې نبی علیه السلام نو لیکن بیا هم د دې واقعې خبر دي ځکه چې الله جل شانه ته خبر کړی دي او دا د نبی علیه السلام د رسالت دلیل دی. نو الله پاک فرمایي وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ او یا چا وخت وی فرشتي جبريل عليه السلام اے بی بی مریم ان الله استفاك وطهرك بشک الله پاک ته غوړه کړی د خپل عبادت د پاره وطهرك او تی پاک کړی د نارینو د مسکولنا د هر قسم بد اخلاقینا او د هر قسم خراب او بیمارو د خراب عادتونو واستفاك على نساء العالمين او تی غوړه کړی على نساء العالمين په بیبيانو د خپل دور باندې یعنی په دغه دور کې چې څومره زنانه دي. یا مریم اقنتی اے بی بی مریم تعاجزی کوا لربک خپل رب تا وسجد و سجده کوا ورکعی و رکوع کوا مع الراکین در رکوع کونکو سرا ذالک من انباء الغیب نوحیه الیکا دا خبره چې دا واقعه د بی بی مریم او د زکریا علیہ السلام دا اخبار د غیب ندا نوحیه الیک پیغمبر علیہ السلام منګ تا تر دی وحی کو وما كنت لديهم او تنوی پیغمبر علیہ السلام د دوی سره اذ القون اقلامهم کله چې دی غرزول خپل قلمونه ايم يكفل مریم چې کم کس به کفالت کی د بی مریم وما كنت لديهم او پیغمبر علیہ السلام تنوی د دوی سره اذ يختصمون کله چې دی جګړه کوله په خپل منځ کې په کفالت د بی مریم باندې. اذ قالت الملائکه یا مریم یا تا وخت وی فرشتي جبرئیل علیہ السلام
یا مریم اے بی بی مریم ان الله بشک الله پاک یبشرک زیر درکی تا بکلمتن پیو کلمی منو د خپل جانبنا اسمه المسیح عیسی علیہ السلام ته کلمت الله زکوي چې دا په کلمه د کون تر الله پاک پیدا کړی دی نو په کلمه منو د خپل جانبنا اسمو چې نوم د دې کلمې المسیح لقب دی مسیح عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم دی وجیها فی الدنیا والآخرة دی مخورز دی په دنیا او په آخرت کې په دنیا کې مخورز دی په آخرت کې مقبول الشفاعت دی ومن المقربین او د نزدې بندگانو د الله نه دی ويكلم الناس في الماضي او د معجزه دار چې دی به خبره کی په ماشوم والی کی په الماضي په ماشوم والی کی وکالن او دی به بوډا کیږي په بوډا والی کی به خبره کوي ومن الصالحين او دی به نیکانو خلکو نه بوډاګان خاصم خبره کوي خودل تکالن کی اشاره دی خبره ته چې عیسی علیہ السلام ځوان دی ابرازي بیا بوډا کیږي غینه بعد به بیا وفات کیږي د عیسی علیہ السلام نزول ته اشاره شو قالت اوی بی بی مریم رب انا یکون لی ولد اے رب څنګه بشي ما د پار اولاد ولم يمسسني بشر او حال داری چې ما ته نظران زی شوی بشر قال الله پاک تو فرمایل فرشتي واسطه باندې کذالک الله يخلق ما یشاء هم دارنګ الله پاک وی څه چوغواړي غ پیدا کی یخلق پیدا کی ما شاء څه چوغواړي اذا قضى امرا کله چې الله فیصلو کی د یو کار فانما يقول له كن فيكون پس الله پاک دې کار ته کن موجود چې فيكون پس دا موجود شي ويعلمه الكتاب والحكمه والتوراة والانجيل او علم ورکی د الله پاک الکتاب د کتاب والحکمت او د فیدی د خبره والتوراة او د تورات احکامات د حکمت نه مراد احکامات د زندگی د جون تیرولو دي والتوراة او تورات والانجیل او انجیل ورسولا الى بني اسرائيل او منګه وارسلنا من بلیګو دی یا منګ لګلې دی الی بني اسرائیل تا انی قد جئتکم من عیسی علیہ السلام الیګ بني اسرائیل ته پیغمبر او د دین نسول د پاره انی قد جئتکم دوته فرمایل چې ما راتل کړي تاسو بیا آیت من ربکم په معجزات د خپل رب د طرفنا انی بشک چې مخلوق ز جوړوم لکم استاد د پاره من توین د خیر د خټینا که هیئت الطیر فشان د مارغ چې مارغه نه مراد دل تخافه رک دی فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله زو پکې وام پدې کې دا بشي مارغ د الله په حکم وابرئ الاکمه او زو صحت ورکوما د الله په حکم سره الاکمه برګي او لون نابینا تا چې پیدایشي وي ول ابرص او برګي مرستا چې دا لا علاج بیماری واحيي الموتى باذن الله او ژوندکم مړي د الله پاک په حکم باندې وانبئكم بما تاكلون جو خبرداري درکم تاسو تفاوس باندې چې تاسو خوري او ما تدخرون چې تاسو ذخیره کوي په بيوتکم په خپل کورونو کې ان في ذلك یقینا پدې کې لآیه خامخانه خرادن ولکم استاذ پار زما د نبوت ان کنتم مؤمنین کچره تاسو مؤمنان یې ومصدقا لما بين يدي من التوراة او مارات الکړي تاسو ته په داسې حال کې چې تصدیق کوونکي دا کتاب بین یدی چې زما سره دی لما دا غسو بین یدی من التوراة چې زما سره دی یعنی زمانه وړاندې تیر شوی دی چې هغه تورات دی وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم او د پاره دی چې ز بیان کم تاسو د پاره بعض الذي بعض غسزنا حرم عليكم چې پتا سو باندې په مکه شریعت د موسی عليه السلام کې حرام شوی وجئتكم بآية من ربكم او ماراتل کی تاسو تپان معجزات د خپل رب د طرفنا فاتقوا الله واطيعون پس تاسو د الله نو یریږئ زما تابعداري وکئ ان الله ربي وربكم فاعبدوا یقین الله پاک زمام رب دو استاد سم رب د خاص د عبادت وکئ هذا صراط مستقيم دا لار برابر د الله د عبادت فلما حس عيسى منهم الكفر پس هر کله چې ورید المحسوس کې عيسى عليه السلام د يهوديان نه کفر یعنی مشوره د قتل قال من انصاري الى الله عيسى عليه السلام فرمای سوق د زما مددگار الى الله په دین د الله پاک کې قال الحواريون او وی دي حواریون چې دولس یا یو کم دیرش کسانو
نحن انصار الله من د الله د دین مددگار یو آمنا بالله من ایمان نوړي دی په الله پاک باندې وشهد ته غوسی عیسی علی السلام بأننا مسلمون چې بشک منګه تابعدار د الله مسلمانان بندگان یو ربنا ای رب زمنګا آمنا من ایمان نوړي بما پاکامات باندې انزل ته چتا نازل کړي په تورات په انجیل کې وتبان الرسول او منګه توبه منګه تابعداري کړې د عیسی علی السلام فاكتبنا مع الشاهدين فزمنګ دا ایمان قبول کو منګو لیکا مع الشاهدين د گواہی ورکوونکو سره ومکروا ومکر الله او دی يهوديانو تدبیر کو د قتل د عیسی علی السلام ومکر الله او الله جل شانو تدبیر کو د نجات د عیسی علی السلام او د خپل ملګری د قتل کول د يهوديانو والله خير الماکرین او الله پاک بهترین تدبیر کوونکې دی واخر دعوانا